السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو نن تاسو په فرمایش باندې چې د ټوپی سکالرو سلایي مونږ ته وښایه. مخکې ما یوه ویډیو اپلوډ کړې وه د ټوپی سکالرو پریس والا، نو هغې کې ډېر ملګرو کمنټ کاوه چې هغه صحیح نه ده راغلی، یعنې تصویر صحیح ویډیو نه ده صحیح جوړه شوې. نو انشاءالله زه به هغې بیا دوباره ویډیو ته جوړه کړم. نن تاسو ته زه سلایي چل ښیم چې د ټوپی سکالر به مو څنګه اساني سره سلایي به کړو چې دا نوکونه یې چې کوم دي د دغه ځای کې کالر والا دا بالکل صحیح راوځي. هغې طریقه زه ته ښیم. دا ملګرو وګورئ، دا شانته دوه پیسه دا وي او یوه داسې لاندې کپړه به د دغ پیس پاره کټ کړي وي چې یو انچ دا لیب تیر وي، یو انچ آلې. پهله به دا یو پیس را واخلئ، پھر سلایي به په وکړئ. دې باندې د پیر سلایي وکړله، دا به سیټ پکې بیا به دا راواخلئ. ملګرو دا نه دی، دا پریس چې به زه تاسو ته پریکټیکل وښیم، خو دا ته م پوه کوم دې څوکې چې کومې دي دا نری دا چې بالکل د کپړه د څوکو سره وي، چې داسې پور تېره نه وي، داسې چې زیاته نه وي پور، یعنې چې څوکې او د کپړه بالکل یو شانته وي. داسې به کېدی. اول به دا څوکې پخېږي. دومره خبره دا یې ساتئ چې دا سلایي چې ده بالکل به د بکروم سره جوخته نه کوي، معمولي غوندې به په هغه یې پکې فاصله به یې پکې دا ته داسې ووتلې ستن به وباسې ورنه، بیا به دې غاړې ته راشي. اوس په دا کپړه به بیا د لاندې والا چې کومه ده برابره نیسئ چې کږه وږه نه وي. بیا به داسې مخ راواړوئ. دا شانته چې کله تاسې وګنډو نو اول به یې داسې کټ کړي دومره فاصلې باندې، او بیا به داسې هغه وځي. نو دا سیټ مو چې کټ کړه دلته به معمولي ترسوالی ورکوي. دغه ځای به هم داسې کټ کړي چې نیمه انچې نه کم وي، ډېر کم نه وي، خو چې نیمه هغه وي. بیا به یې په ترس داسې کټ کړي او دغو ځایونو ته به په ترس باندې کټونه ورکوي. دا دا کپړه به ټوله یې ورسره راوړي. بیا به یې څوکې چې راړوي دا کپړه به اول داسې کړي، بالکل داسې به ونیسئ. دا وګورئ ملګرو څومره ښکلی غوندې ښکله مخه راوځي ورنه. ډېر ملګرو والا دا څوکه چې وي دا صحیح نه راځي. نو په دې طریقې سره انشاءالله کوئ ښکلی به راوړي. دا وګورئ که ناف کېدله چېرته تېره سیز سره یعنې کینچې وغیره سره کولی شئ، خو خیال به کوئ چې کپړې نه ونه وځي که نه. دا وګورئ سټاپ. اوس په بیا ملګرو وګورئ داسې بیا کېدي، څوک پیر سلایي کوي او څوک بالکل په سرونه یې کوي. دا تاسو خپله پسند ده چې پیر سلایي کوو که په څوکې راولئ، خو کپړه چې ده لاندې والا دا به پاس طرف ته کش کوې بیا داسې. دا وګورئ بیا به داسې کټ شي. پیر چې د لاندې والا کپړه چې ده دا به داسې کش کوې بیا.
وګورئ ملګري بیا به داسې کټ شي کپړه به دالې نه طرف ته بیا کش کوو دیجی تر ورسې دا بکرم څوکې به تاسو ته خپله ښکاري کیمرې کې نه ته ښکاري خو چې کله تاسو سلایي کوئ خپله نو تاسو ته به اندازه لګي د بکرم په څوکې به بالکل راځي دا کپړه به ورنه کټ کړي د سلایي نه چې کومه پاس کپړه ده دا به ټوله کټ کړي بیا به دا داسې کې ملګرو منځ کې به دلته ټوک غوندې یو وړوکی غوندې ټوک ورکړي دا به داسې کې او دې ته به هم منځ کې ټوک ورکړي دا ځای کې منځ کې به ټوک ورکړي دا دې دپاره وي دا ټوک او دا ټوک په بالکل برابر راځي داسې ټوک په دې ټوک د پاسه راولګي نو پهله به دا کومه کپړه مونږ کټ کړې وه دا به راواخلې پهله به دې باندې سلایي وکړې داسې به کېږي دې چې کوم دغه ځای کې ټکونه وي داسې اوچت غوندې شوی وي د ستن نه ده دا به بالکل دې سره نیغه ودروي بیا به دا کالر راواخلې او دې په سیډو باندې به نښ کې وکړي یو په دې سیډ چې بالکل برابر راځي یو په دې سیډ چې کالر بالکل برابر راځي فکس بیا به دې منځ کې دا ورکړي کپړه به لاندې وي او د بل دغه شی چې دا به منځ کې وي और बिल्कुल भाई सीधा वैसे په کپڑے باندې برازه په لاندې به بکرم وي او د دښي ولا په کپڑے سره برازه په دې بکرم باندې راځي دې کپڑے سره برازه نو کپڑے ورو بالکل باندې برازه هغه سره باندې راځي بکرم باندې باندې راځي پاس نو دا به خپل راوړي تاسو به خپل وګورئ چې کله مونږ دا کپڑا پاس پر راوړو بکرم باندې چې ولګوي نو ملګرو خپل نه راوړي کومه خبره ده چې دا خيږي ده ا کپڑا وخیږي اکثر به تاسو کتلی وي بکرم کې دا سرونه وخیږي بالکل دغه ځای چې ده او کوم نشان مو لګولی ده په نشان د پاسه به راولوي څوک ته که خیر ده لږ په بکرم راشي څه پرابلم نه کوي اوس په دا کپړه دا کټ کې ورنه ګولایي شي यो बड़ा सेटा करके अगल का डालता है Nasıl
خپله مخه ووایي که په بکرم دی وکړه نو بکرم ول به ته په کینچۍ لاچي ذریعې سره اړوې او بیا به په استري لاچي سره به سیده کوې کپړې سره دی خپله ووایي بکرم باندې ځای جوړېږي خو بیا به ملګرو دلته دې چې ته هغه شی منځ ته وینې دې کې به ورغسې لاندې پیر سلایي به وځي پاس کوڅو کې به نه راځي پیر سلایي به ستاسو کېږي دا کپړه چې دا په دې ګوتو سره به باره طرف ته کوئ اوس په دا کپړه داسې نیمې انچې نه هم لږه چې کمه وي نو دا ښکله راځي دی ملګرو دا به داسې کې بیا او د منځ کې به دلته ټوک ورکې دا به تیرې ټوک او دی ټوک به برابر راځي هغې نه پس ملګرو تاسو چې کله دا لګوئ دا خو مچل زده کړو پټۍ باندې به دی بین مونږ الټه طرفه لګو او کالر چې دي دې ته به پټۍ سیده طرف ته کېدی خو دا به بالکل سیده داسې کوي سیده به ایښئ او سلایي به پکې بین به په ترس لګوي او دا هغه چې دا کالر دا به پټۍ باندې بالکل سیده راولي که ملګرو په پوه شولو خو صحیح ده که نه شوی پوه بیا به ماله کمنټ وکړه زه به تاسو ته پریکټیکل بیا د سلایي چې کمیز سره به څنګه اټچ کوئ طریقه به هم درته وښایم باقي مو په الله پاک سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ